الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. د اسلامی کال دا 12 میاشتې دي. ایوه میاشت په دې 12 میاشتو کې هغه د شعبان ویل کېږي. د رمضان نه مخکې چې دا کومه میاشت راځي د شعبان ویل کېږي. او د دې شعبان فضیلت په حدیثو کې دا یو پوره فضیلت دی چې عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي، حدیث د بخاری دی، کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم با په دې میاشت کې روجي ډیرې نیوي. نفلي روجي د الله پیغمبر چې نیوي نو د شعبان په میاشت کې به ډیرې نیوي. لیکن محترمو په دې 15 شعبان باندې بدعتین راولګي، د بدعت جوړ کړه. بدعت دا معنا چې د ځان نه څه اعمال جوړ کو او د هغې نسبت به دین طرف ته وکړو. لکه په دې شپه باندې دا بدعتین او دا خبره د خلکو ذهنونو ته رسولې ده، د قبرونو زیارتونه کوي او قبرونو ته ځي او دا عقیده ساتي چې په دې شپه باندې الله رب العالمین سړی د جهنم نه ازادۍ او بخښنه ورته کوي. دارنګه محترمو په قرآن کریم کې چې کومه مبارکه شپه د هغې ذکر راغلی دی، نو دیو دا وایي چې دا مبارکه شپه دا 15 د شعبان دی. لکه الله رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایي انا انزلناه فی لیلة مبارکه، یقینا دا قرآن موږ نازل کړی په هغه شپه مبارکه کې. نو دیو وایي چې د دې شپې مبارکې نه مراد دا 15 د شعبان دی او دا خبره د دیو خطا ده، بلکې د دې نه مراد لیلة القدر دی، هغه شب قدر چې ورته ویل کېږي او دا د رمضان په آخرو شپو کې راځي. دا 15 د شعبان ته مراد نه دی او دا خبره د خلکو د ذهنونو ته رسېدلې ده او دې بدعتین ورته رسولې ده چې 15 د شعبان دا هغه مبارکه شپه ده چې لیلة القدر او شب قدر ورته ویل کېږي. لکه زموږ په کلو کې موږ چې ماشومانو نو خلکو به ویل نن د شو قدر شپه ده، شو قدر، شب قدر ته به شو قدر وي او هغه به د 15 د شعبان به چې کله راغی نو دوی بول دا شب قدر ده. حالانکه دا خبره خطا ده. دی مبارکه شپه دا لیلة مبارکه چې راغلی دې نه مراد لیلة القدر دی او دا د رمضان په آخرو شپو کې وي. دارنګه محترمو په دې شپه کې ډیر خلک داسي دا بدعتین چې آتش بازۍ نه کوي، اورونه لګوي او دارنګې دا ډیوې لګوي او لایټونه لګوي په کورونو باندې، حالانکه چې د دې څه ثبوت نشته دی. د دې ثبوت نشته دی بلکې دې کې فضول خرچي ده او دارنګې نورو مسلمانانو ته پکې تکلیف ورکول دي، اسراف دی په دې کې. او په دې کلو کې که تاسو وګورئ نو دا ماشومان دا پنډوسونه دا بالونه جوړوي او بیا چې کله ماخوستن شي په دې 15 د شعبان باندې دا بیا پورته ګزاري. دا د دې خلکو نه دا زده کړه کړي او دا قصې میسې به د ښارونو مارونو کې ډېري. دارنګې به دې شپه باندې خاص خاص خوراکونه پخوي او دا عقیدې ساتي چې به دې شپه باندې روحونه راځي او کورونه هم صفا کوي. نو لہذا د دې خبرو څه ثبوت په دین کې نشته دی. زمونږ دین دا صفا دین دی او زمونږ دین کامل دین دی. بس د شعبان دغه فضیلت په حدیث کې راغلی چې عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با په شعبان کې روجي ډیرې نیوي. نور دا نشته دی چې په دې کې سړی ډیوې بلې کړي او ورونه پکې بل کړي او قبرونو ته پکې لاړ شي او دارنګې په دې کې خاص خاص اعمال وکړي او دارنګې خاص خاص خوراکونه پکې پاخه کړي. نه، دا که سړی د دې نسبت دین ته کوي نو دا ټول بدعت دي. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې یو عمل وکړو او په هغې باندې زمونږ حکم نو نو هغه به مردودي. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.